منکرین احادیث داوی چې ماخذ د مسائل فقط قرآن دی، د قرآن نه علاوه بل سیز مونږ د شریعت دپاره ماخذ نه ګڼو او نه یې منو. بیا زمونږ د دوی نه سوال لا دی که ماخذ د مسائلو او د احکامو فقط قرآن وي، دا 5 وقته د دې اذان د اواز سیما او تا باندې راځي، دا اذان په قرآن کې شته دی؟ مونږ دا کم کیفیت او دا کم طریقه ده آیا دا په قرآن کې شته؟ بیا ما او تا جنازه کو په مړي باندې د جنازې مونځ کو، د جنازې د مونځ دقه کیفیت او دقه انداز د په قرآن کې نشته. ما او تا مړي له کفن ورکو، د کفن او د تکفین دقه طریقه دا په قرآن کې نشته. ما او تا مړي دفن کو، د تدفین دقه طریقه دا هم په قرآن کې نشته. ما او تا زکات ورکو، زکات مون او تاسو په کم کیفیت په کومه طریقې سره ورکو، نو دغه تفصیل او ایکسپلینیشن دا په قرآن کې نشته. ما او تا روزه نیسو، د روزې دا کم کیفیت په کومو سیزونو باندې روزه ماتیږي، د دقې سیزونو تذکره په قرآن کې نشته. حج ما او تا کو، نو په کم کیفیت باندې کو، هغه تمام تفصیل او ایکسپلینیشن په قرآن کې نشته. نورونو یاد ساته چې د مسائلو د پاره ماخذ، د احکامو د پاره ماخذ دا فقط قرآن نه دی بلکې احادیث ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هم دی، فقه هم دا. یو مسله قرآن کې میلاو شو فبها ونعمت، قرآن کې نو احادیثو کې وګوره، احادیثو کې نو نو بیا مونږ او تاسو به اجتهاد کو، اجتهاد به هم ارکتعونه کوي بلکې مجتهدینو اجتهاد به معتبر وي. نو لہذا دا خبره کول چې فقط زمونږ دپاره ماخذ دا قرآن دی، اصولي طور باندې دا خبره ټیک نه ده.